فقهاو یو مسله لیکلې ده د مزدور متعلق، چې کله ته مزدور راغواړې ته کار واخلې، نو د هغې نه پس مزدوري ورکول دا ستا په ذمه فرض شو، مزدوري به خامخا ورکې. کو مزدوري دې ورنکه عند الله ته مجرم ظالم، یا مزدوري ورکې خو لګې چېړې، نن به درکم، سبا به درکم، هفته پس به درکم، چېړې یې هسې عموم عند الله مجرم الله به تپوس کوي. یا کمه توی شده مزدوري ده د هغې نه کمه ورکې، په 2000 روپۍ خبره دې کړې ده، خو چې کله کار وکړي 1800 روپۍ ورکړي. نو دا ظلم زمره کې راځي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي ثلاثتون انا خصمهم یوم القیامه. الله رب العزت فرمای حدیث قدسی دی 3 کسان داسې دي چې د قیامت په ورځ باندې با زه الله رب العزت فرمای وی زه به د هغه د پاره جنګېږم، مقدمه به لړاوم. الله رب العزت فرمای کم کسان دي؟ رجل اعطى بي ثم غدر، یو هغه سړی الله فرمای چې زما په نوم قسم وخوري او بیا قسم مات کی، زما د نوم بې عزتي وکړي. قسمونو بازار هم ګرم دی، قسم دې دسې والله دسې، قسم دې دسې او والله دسې، دا زموږ عادت جوړ شوی دی. قسمونه خورو، د دروغجن سړي عادت بدای چې دا به قسمونه ډېر خوري. دویم ورجل باع حرا فاکل ثمنه، یو آزاد سړی راګیر کو پچای خرڅ کو او د هغې پیسې وخوړې، دا ظالم دی. الله به د سره دا کمې چې خرڅ کړي د ده د جانب نه به الله د سره جنګېږي د قیامت په ورځ. دریم کس ورجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره، یو سړی دی په اجرت باندې په مزدورۍ راوست او کار دې ته واغستو او اجرت ته ولا ورنکو، مزدوري دی ورنکا، نو د دې مزدور د جانب نه به دغه مالک سره الله رب العزت په سره مقدمه لړاوي. نو مونږ هم اندازه ولګوئ، مونږ هم ډېر مزدوران راولو، چرته په دغه مسله کې خو مبتلا نه یو. بعضې نیم مزدور هم ډېر ظالم وي چې وګوري دیوال لږ شاندې پاتې دی، هغې دپاره لږه مساله پکار ده، غټه بورۍ به راته وشلئ په منځ، دومره مساله به جوړه کي، لږه به استعمال شي نوره ضایع شي. ته خو سمجدار یې، ته کاریګر یې، ته پوهېږي چې دې دپاره څونه مساله جوړول پکار دي. مالک له هسې به څه تاوان ورکوي، ټیکهدار له به تا پیسې ورکړي چې بهی څونه خرچه به دې راشي چې 15 لکه روپۍ خرچه به پرې راځي، 15 لکه به تا نه والي او ستا په آبادۍ باندې به ولګوي 3.5 لکه روپۍ، 2 نمبر څیزونه به پکې راته ولګوي. نو دا مسلې په مونږ کې شته، مونږ ځکه تباه و برباد یو، ځکه را باندې حکمرانان ظالمان مقرر دي، مونږ هر یو د خپل وس پورې ظالم یو، مونږ ګیله کوو فلانې ظالم، ډنګرې ظالم، هغه او دغه، مونږ په خپله څونه ظالمان یو. بی شروع کو بزان د اصلاح شروع بزان نکو چې زه سم شم، زه حرام ونه خورم، زه حلالي شم، نو زما بچي به حلالیانی